نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، د یو بریلی ویډیو ما وکتله، بدعتي بریلی دی او دغه بدعتي بریلی دا وایي چې دا تبلیغ اجړاګانو د پاتې شو او دا اجړا چې کوم دی ته به څه باندې پوهېږې او دا پټکې دیوالی دی او ته چې کوم دی په منبر باندې کېنې ته موږ ته چې کوم دی خبرې کوې، ته دین نه څه خبرې. داسې ویډیوګانې مو کتې چې اجراګان هم اوس د دین دعوت کوي. هلکه اجرا ته خو په دین نه پوهېږې که نه، د خدای بنده ته راپاڅېدې او پټکې دې په سر که او په منبر باندې کېناستې، ته خلکو ته دین ښیې، دا انصاف دی؟ نو محترمو، دا دین خبره دا صرف د یو مولا کار نه دی او نه دا صرف چې کوم دی د یو طالب کار دی، بلکې د دین خبر خو یو مولا هم کولی شي، یو طالب هم کولی شي، یو عام کس هم کولی شي او یو اجړا هم کولی شي. دا چا سره خاص نه دی چې ته به بس مولا به خلکو ته نصیحتونه کوي. نو په تبلیغ پسې دا سپکې ردې ویلي دي او دا وایي چې دا تبلیغ و دې جاهلانو ته پاتې شو، د دې دوج نه چې کوم دی دا دین خراب شو. او بل اعتراض چې کوم دی دا کوي چې دلته مونږ ته مسلې کوي او بیا په خپله چې کوم دی بهر ځي او د سنتو خلاف کار کوي، ګیره خرئ. دلته کې به درته چغې وایي د رسول الله سنت ژوندي کول غواړي، په سنتو مطابق زندگی تیرول غواړي، او چې دلته نه لاړ شي اکه زبردسته بلیډ به راواخلي، خپله به ګیره ووایي خدای والا. دا څنګه تبلیغ دی؟ دا څنګه د دین دعوت دی؟ دا د شاه ولی الله تاسو کتلی شئ، داسې نه ده چې دا ګیره خرې، بلکې د چا چې مثال تر باندې اوسو ګیره او ویښته نه راخیږي، نو ته اوس وایې چې ته ګیره خرې. لکه ډېر خلک داسې مولیانو کې شته دی چې د هغوی هغه ګیره نه راخیږي او داسې قوسه قوسوي، نو ته به څه وایې چې کوم دی ته ګیره خرې او زه تا نه منمه. نو دا خو د الله پاک تقسیم دی چې چا راخیږي نو څه چې کوم دی هغه پرېږدي. د دې خو داسې مثال دی لکه یو سړی داسې و چې دا ښځې ولې ګیرې نه پرېږدي. نو اول نمبر خبره خو داسته چې په ښځو باندې په اسلام کې ګیرې شتې نه. دویم نمبر خبره دا ده چې د ښځو د ما د څوک داسې زموږ په شانې ګیرې راوښیي که نه. نو دا خو په ګډ وډو باندې سر دی، په منبر باندې ناست دی، خو دا خلک د اسلام په خپله دشمنان دي، دغه رنګې چې کوم دی د تبلیغ دشمنان دي. او یو بل اعتراض یې کړی دی، وایي دوی وایي چې بس هر څه پرېږدئ خو راځئ ریوڼ ته ځو، په ریوڼ کې به چې کوم دی هغه نور څه پرېږدئ خو ریوڼ راځي زموږ څه ومنئ. دا دلته کې به راشي تا ته به وایي په قرآن او په حدیث عمل نه، بس چې څه په ریوڼ کې کېږي په هغې عمل کوه. نو محترمو، هېڅ یو تبلیغی چا دا نه وي چې راځه زما سره ریوڼ ومنه او دا دین په دې ریوڼ کې پروت دی نه، داسې خو نه ده. خو یو سړی به چې راځه ځو، مثال طور باندې مونږ چې لیله ځو یا څلور میاشتو له یا کال له یا مثال طور باندې مونږ اجتماع له ځو، نو هغه عموما دغه لاهور ته بیا دی وځي، دغه رنګې ریوڼ ته ځي. نو دې نه خو دا نه معلومېږي چې لکه دوی وایي چې مونږ ریوڼ منو او بل څه نه منو. نو دا واحد چې کوم دی په تبلیغانو باندې الزامات لګول دي او دغه رنګې د یو صوفي بدعتي ملا ما مخکې اپریشن کړی دی په بعض ویډیوګانو کې، اوس دغه رنګې دا پکې یو بل بدعتي ملا راوتلو. نو دغه بدعتیان او دغه د دین دشمنان، دغه ظالمان چې کوم دی راځي په تبلیغ پسې خبرې کوي، په تبلیغیانو پسې خبرې کوي او بیا چې کوم دی د ریوڼ په مشرانو پسې خبرې کوي. نو الله رب العزت دی اول دور د الله پاک هدایت وکړي، که هدایت په قسمت کې نه الله پاک د دې ذلیله تباه و برباد کړي. وما علینا الا البلاغ.